باچا خان سره د پاسه 13 کاله زندان تیر کړی خو چرته فریاد نه دی کړی. ولی خان بېشماره جیلونه تیر کړي، اسفندیار باندې بلا تکلیفونه تیر شي خو فریادونه نه دي کړي چې د جیله به راووتل نو بیا به خپل جدوجهد جاري وساتو او په خپل موقف په کلک ولاړو. نن خو چې جیل ته لاړ شي په سبا دومره لویې توبې او فریادونه وکړي. اول فریاد خو یې دا وي زما سره جنسي زیاتې وشو په جیل کې، دویم فریاد یې دا وي زه د 40 ګنټو نه واشروم ته نه یم تللی. ته به ښه حیران شي چېرې دا سیاست او دا وطن داسې خلکو ته پاتې شو. زه خو اکثر د خلکو ته یم راشئ تاسو اول د نشنلیانو نه د زندانونو جیلونو او مزاحمت چل زده کړئ چې کله تربیه شئ نو بیا به تاسو ته انقلاب اسان وي، جدوجهد به درته اسان وي، مبارزه به درته اسان وي. بیا به تاسو چې کوم دی انقلاب راوستی شئ خو داسې تاسو لپاره ګرانه ده ځکه چې تاسو تربیه شوي نه. اول ستاسو تربیت د نیشنل پارټۍ یا د پی ټي ایم د ملګرو نه لازم پکار دی. تاسو ته پته ده علي وزیر 3 کاله بعد هم وایي چې کوم دی زه په خپل موقف کلک ول